سبا یا بل سبا زمون ستاسو اختر دی اور د اختر ډیرو اعمالو کې یو اهم عمل واجب عمل مونږ هم دی. نه د اختر مونږ حواله سره په دې خبره باندې ځان پوهیږي چې د اختر مونږ کول دا واجب دی. دیو جنا چې تاسو کله د اختر مونږ نیت تړئ نه کې به دا وایي چې 2 رکعاته اختر واجب مونږ کوم، سنت مونږ نه دی، واجب دی. بیا چونکی موجوده حالاتو کې مونږه د لاک ډاون سره مخامخ یو حالات د سړي نه کچري یو ځکه د ګورنمنت طرف نه پابندي نه وي او خلکو ته د اجازه وي چې عیدګاه ته دروزي یا کولاو میدان ته دروزي، نه دا سنت عمل دی چې سړی عیدګاه ته لاړ شي اختر موږ د عیدګاه کې وږي. الحمدلله زموږ دلته پابندي نشته، دلته مشکلات نشته دي. خو کده سه علاقه وی چې الته د ګورنمنت طرف نه د عیدګاه کې موږ کول اجازه نه وي اور عیدګاه کې د مسلمانانو رغونډیدل دي د پاره دی چې الته کې د مسلمانانو شان او شوکت اجتماعیت ثابت شي. نو بیا پکار دادی کچره حکومت د اجازه تو کو چې تاسو خپل جامع مسجد کې اختر موزو کې نه بیا پکار دادا چې علاقې کې کم غټ جامع مسجد دی د علاقې غون خلک هغه جامع مسجد ته راغون شي د موزو کې. کبیا دې کې مشکلات چې یو جامع مسجد ته تاسو مر غونډې کې اجازه نشته، نو بیا هر مسجد کې د اختر موز کولو اجازه شته دی. کبیا دې ته خبره رااله چې نه مسجد کې بون تاسو اختر موز نه کوي، نو بیا کور کې د اختر موز کول جایز دي. لکه څنګه د جمعې موز کول کور کې جایز دي، دغه رنګ د اختر موز هم کور کې کول جایز دي. خو جمعې موز پر شرط فقهاو دا ذکر کړو چې د امام نه علاوه 3 کسان کم از کم وي، یعنی د جمع په 4 کسانو باندې مشتمل وي. دغه رنګ اختر موز ته هم د امام نه علاوه 3 کسان کم از کم پکار دي. خو که بیا هم کچرته مجبوری و 3 کسان نه بربریدو د امام نه علاوه، بیا هم مولانا ریاض ګومن صاحب دامت برکاتو مالی لیکلی دي چې خیر هغه کې جایز گنجائش تا دی به دی وکي موز. زنانه باندې اختر موز نشته چې زنانه د روزي عیدګاه ته دراشي اختر موز دو کی بار خاصه غیر د پرده حکم دی چې کله فرض مستا فقها لیکي چې نه د رضی بهتره ده نو اختر موز خو بیا ظاهر خبره غا واجب موز دی. خو کور کې چرته اختر موز د پابندي وجه نه چا کولو چې کم زمو غټ سیټیز دي شهرونه ال د پابندي ده یا بار کم خلیجي ممالکو کې دي یو کسره فیملی ده، نو بیا دا هم جایز دي چې امام ځان پسې نریناو صف ودري، بیا منځ کې د مشومان صف، شاته د زناناو صف. خو اله چې کله دي زناناو کې زناناو دی نریناو کې سو غیر محرم نوي، یعنی غیتا قتل لیدل غیتا حرام نه، بیا ټیک نه ده، بیا پردې لګول پکار دي. نریناو صف ته مخ کې وي، مشومان صف ته وي، بیا د پرده لګیدلی زنانه دغه نشاته ولاړ. خو که بیا هم کچرته مثال په تور باندې داسې یو ترتیب دی چې دی سړو کې داسې کس نشته چې اخذو نه غته پرده یا اخذو ته پرده لازم وي. د دې صورت کې که بغیر د پردې دریم صف ته زنانه جوړ کړي شي نو موږ ټیک ته خزو بیا د اختر موز کیږي. ځم په دې خبره تاسو پوه شئ کی اختر موز طریقه څه ده؟ اختر موز طریقه دا ده چې کله نیت وتړلو چې 2 رکعاته واجب اختر موز کوم، الله اکبر، نو سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك دغه ځای پوری بووي، امام بووي، مقتدی به دغه ځای پوری وي. بیا به امام 3 ځل الله اکبر 3 تکبیرات په زائد کی زموږ احناف په نسبت باندې الله اکبر خدای رسول بي سي د بي ارسال بکي تړي بنا، بیا الله اکبر لسونه سیدا، بیا الله اکبر لسونه سیدا، بیا الله اکبر بیا لسونه وتړي. امام اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین سوره فاتحه بوي سورت بوي او مقتدی بغله ولاړ. بیا چې اول رکعت وشي امام څنګه پاسي، امام بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین د غزنا سوره فاتحه بوي سورت بوي. چې سورت پوره شي بیا 3 تکبیرات، الله اکبر لسونه سیدا، بیا الله اکبر لسونه سیدا، الله اکبر لسونه سیدا، سلورم الله اکبر سره رکوع ته لاړ شي. دا د اختر مونږ طریقه ده. دا چې کوم اول رکعت کې 3 زائد تکبیرات دي،
اور دویم رکعت کې درې زائد تکبیرات دي دا واجب دي دا تکبیرات په وایي. البته چې کم زموږ هغه ملګري چې هغه بیرونی دنیا کې دي امام مالک صاحب رحمت الله علیه مقلدین دي یا د امام شافعی صاحب رحمت الله علیه اور یا د دین علاوه چې امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه مقلدین دي نغي چونکه اول هغه په نسبت باندې 12 زائد تکبیرات دي نو اول او تکبیرات اول رکعت کې اور 15 بعد کې نکه زمونږ یو حنفی د هغه پسې موږ کولو اور دا تکبیرات د شپږو نه زیات ویلو 12 تکبیرات ویلو هیڅ خبره نه د موزیکی زما به خبره تاسو پوه شئ ولی هغه هم روایت نه استدلال کی غوی چې یو روایت کې داشته دي یا په دې روایت باندې عمل کو چې کوم د عبد الله بن مسعود رضی الله عنه روایت دی اور یا د عبد الله بن عباس رضی الله عنه روایت باندې عمل کول دا هم مستق دي اختر موزور بس کیږي دغه څه مسله نشته. بیا چې کله منځو کی نو بیا دی اختر موس پسې خطبه ویل دا سنت عمل دی. بیا به امام پاسی اور مقتدیانو طرف ته به مخ کی هغه خطبه به وی چې کم جمعې کې وای بیا به کینی هغه د پر ممبر کورسې ضرورت نشته کا و ټیک ټیک کني خیر ده پس مګه د کینی بیا د ودري کې دویمه خطبه دوی بس اختر موس پورا شو. اور کچری یو دسی مجبوری رااله چې خطبه ویل ولا سوق نشته ده او خطبه متا واست ویلی چې ان اعطیناک الکوثر دوی کیدنی بیا ورپسې قل والله احد وی بزا خطبه ده یا الحمدلله رب العالمین دوی کیدنی بیا ورپسې قل والله احد وی دا خطبه ده ک بیا هم څوک د خطبه ویل ولا نو نک خطبه وینه لا خیر د خطبه مسنون عمل دی به هم اختر موز ټیک دی. زما به خبره مې تاسو پوه شئ دا د اختر ټول موز طریقه ده. بیا اختر ورځې بعضی اعمال مسنون دي مونږ خو روزه کې پښمنی ته وختي بسو خو چې کوم روز اختری بیا د سر منځم پاتې وي الله روزه زموږ تاسو حفاظت وکړي دا زموږ تاسو سستی ده. ندی صورت کې وختي پاسیدل د سنت دي اختر په ورځ باندې وختي پاسیدل دانا چې پاسې نور خطرې به اشراق ټیم به بزر زر ولم به بیا عیدګاه ته روان سر موږ قضا کړو په دی ورځ باندې ته دومره ګناي کبیره وکړه تا به سب برکات حاصل کی او بیا کپړو کې چې کمی بهترین کپړې دي کنه وی د جوړی کړي غا واچو کني خپل سټونو کې وګره چې کم ټول نه خسوټي هغه کپړې واچو. غسل کول دا مسنون عمل دی. مسواک کول دا مسنون عمل دی. عطر لګول دا مسنون عمل دی. ورکوټي اختر کې عیدګاه ته تلو نه مخ کې خوږ شیز خوړل یو کجوره درې کجوري 15 کجوري یا مټې دو خوړه سوي خوشي خوږ شیز او غټ اختر کې به عیدګاه ته ځغه نمخ کې به خوراک نه کوي چې کله زبا وکي هغه نه بلګه وخه راکټ کې غاب په خا کې غاب اخري هي سره به امساک ختم کې مخ لګ ورته روجا وي دا روجا نه د دې امساک ویلېږي دا غټ اختر کې دا مسنون عمل دی. اور اختر مونږ عیدګاه کې کول دا سنت بیا چې کله عیدګاه ته ځي نو چې کم تکبیرات دي الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر ولله الحمد ورکوټي اختر کې دا پټ ویل اور غټ اختر کې په جهر باندې ویل عیدګاه ته تلل اور د اختر منځ نه به مخ کې نوافل نه کور کې کوي نه به مسجد کې کوي اشراق منځ د اختر ورځې نشته دی. بیا چې کله اختر منځ وشي مسجد کی نوافل نشي کوي عیدګاه کی نشي کوي البته نوافل کور کی کولای شي. زما به خبره تاسو پوه شئ یو صورت کې سره نوافل کول جایز دي هغه صورت چې کله عیدګاه نه واپس کور تراشي نه ک نفل کې اشراق موس کې یا چاش موس کې دا ټیک دی خو نور نو مسجد کې کولای شي نه عیدګاه کې کولای شي نه د عید موس د مخ کې کولای شي نه بعد کې کولای شي. یو صورت کې جایز دي د اختر موس نه پس کور کې نوافل کول دا جایز دي. इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, हो सकता है आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए। जज़ाकल्लाह।